د مهاجرو سره ساخته بد ورځ روانه ده، ساخته بد چلن روان دی، ساخته ظلم روان دی، ساخته ناجایز روانه ده، ساخته د انسانیت خلاف سلوک ورسره روان دی. اوس په ته وایي چې مولوي صاحب ستا په هر شي کار دی، استا مړ پلار که په قبر کې پروت دی که هغه نه نکاح به دې پروت دی و هغه ته وایم اوس ما په هر شي کار دی، په هر شي مې کار دی. صحیح سو؟ که سپي یاست نو خو بیا مې پرېږدم نه، که سړی یاست بیا دا زما خبره را سره واورئ. خبره دا ده چې 40 کاله دا مهاجر په دې وطن کې اوسېدل. د الله رسول فرمایي تاسو به څه کوئ؟ د مظلوم نصرت و مدد به کوئ. رواه البخاری. د الله رسول فرمایي ته به د ظالم او مظلوم نصرت کوئ. رواه البخاری. د ظالم د مظلوم د خورا معلومه ده د ظالم څنګه وکم؟ ظالم لاس ونسه، مظلوم به د دې مشکل څخه خلاصي. اوس خبره دا د عزیزانو د هجرت خو نو ډېر عظیم اجر دی. د الله رسول یو صحابي راغلی ایمان یې راوړی، بیا ورته ویل یا رسول الله ما ته دا راوښیه چې ما ایمان راوړی یا زما هجرت وکړي، ما ته الله پاک زما پخوانۍ ګناوې را معافوي. د الله رسول ورته وفرمیل ته نه یې خبر په دې خبره چې کوم سړی کافر دی بیا مسلمان سو ټولې ګناوې الله ور معافوي؟ ول په خبر یم. ول کوم سړی چې هجرت وکړي الله پاک ټولې ګناوې معافوي. صحیح سلام. اوس د محمد رسول الله یو نوم مهاجر دی. مهاجر د خالد بن ولید د یو زوی نوم مهاجر ولو. نن ما او تا په دې مهاجر باندې شرمیږو او دغه هجرت مهاجر تورې د ازما او تا د بل پیغور وګرځېدی. هیڅ پیغور میغور نه دی. که د الله په دربار کې ما او تا د حاضرۍ یقین لرو بیا پیغور نه دی. ها کې نه لرو بیا د هغو دپاره پیغور دی. بیا په دې کې لویه خبره دا د عزیزانو زه منم زه د خپل وطن د قانون پابنده یم. زه د افغانستان د دولت د قانون پابنده وم چې کله هلته وم نو چې په خپل وطن کې یم زه 100 واره د خپل وطن د قانون او د آئین پابنده یم. منګرها چې ظلم کوي د ظلم بیا موږ پابنده نه یو. دا نه سې راته ویلی چې ما ظلم کوئ ته به غږ نه لرې. ولې که ما و تا ته غږ ونه کوي الله ما نه پرېږدي نو تر تا الله ډېر زورور دی. صحیح سو؟ ته هم په زورور پسې ځغلې زه هم په زورور پسې ځغلم. ته هم له زوروره بیریږې زه هم له زوروره بیریږم. زما دپاره تر ټولو زورور الله پاک دی. مه کوئ ای خلکو دا کم څوک چې د دې مهاجرو کورونه ورنړوي. زه منم قانون دی آئین دی اعلان وسو چې ته ولاړ سئ په عزت ولاړ سئ په سم ولاړ سئ. خو دا خلک دومره مجبوره دومره مجبوره دومره مجبوره ستا د سره د دې دومره دمکۍ و د دې دومره چیلنجو د دې دومره مطلب ګارنټۍ بیا هم دې دلې پاته دي. هلته ولې نه ځي؟ پوښتنه به وکړو چې ولې نه درځي. هغه د هغو خبره ده. زموږ د خوا ولې نه ځي دا زموږ خبره ده. باید چې موږ پر دې باندې څه غور وکړو. د کابل او د اسلام آباد خپل مفادات دي. اسلام آباد خپله ګټه غواړي، کابل خپله ګټه غواړي. په ګر دنیا کې دا سلسله روانه ده. هر سړی خپله ګټه غواړي. تاسو خپل مفادات ترسره کوئ خو دغه یوه خبره در سره کښېږدئ زور او دغه جبر او دا ناکي د دې زور تر دا مظلوم ولس مه باسئ. مه باسه. ولې مه باسه؟ دا به وکړي د الله په دربار کې. دا به د الله په دربار کې وکړي په ذوالجلال دې مې قسم وي هېڅوک به الله پاک پرې نږدې چې د مظلوم ورسېږي. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي الله فرمایي ما ته د مظلوم مه راپرېږدئ. ما ته د مظلوم مه راپرېږدئ. او چې کله مظلوم وکړي الله د عرش ورباندې راغږ کړي درلم لږ څه ټیمه زما ته راکړه. درلم لږ څه ټیمه زما ته راکړه. زه پر دې خپل وطن باندې زما مینه ده محبت دی. زه نه غواړم چې زما وطن دې د چا د د وجې الله را تباه کړي. الله دې نه را تباه کوي. دا کور دې الله نه راڅه اخلي. دا جونګړی دې الله نه راڅه اخلي. دا خړ پړ وطن دې الله نه راڅه اخلي. موږ راضي یو، موږ خوشحاله یو، موږ خوشحاله یو. الله ته په موږ خبر یې. خو منګرها چې کوم څوک ظلم کوي بیا خاص کر پښتنو ته وایم څوک چې زما خبرې اوري یا زما خبرې ورسېږي مه کوه. نن الله پاک ته پر بارډر باندې کښېنولی پر کرسۍ کمپیوټر دې مخ ته پروت دی په لاین کې خلک درته ولاړ دي هغه داسې کپېږي. هغه ورځ را روانه ده چې د الله و دربار ته به ولاړې داسې به کپېږي. نو ته به د دې سره څه وکړې الله به ستا سره څه وکړي. الله ستا سره هر څه کولی شي ته د دوی سره هېڅ نه شي کولی. هغه ورځ را روانه ده دلته خلک زړه یې پریشانه دی چې نه د معلومه دا پاسپورټ هم داسې وغورځوي. آیا که به راته وایي چې 10,000 روپۍ راکړه هغه ورځ ستا د بارډر دغه سلسله روانه ده. زه خواست ورته کوم، زه زارۍ ورته کوم، زه منت ورته کوم، زه ننواتې ورته کوم مه کوئ مه کوئ. په لا اله الا الله چې د ظالم
مخنیوي ونسي بیا کته د کافر سره د سپي سره د خنجر سره ظلم وکي الله دی والله که پرېږدي الله د ځان سره وعده کړې مکوا دا به ستا تر کور ووځي خدای دې نه کوي ستا په دې موږ نه خوشحاله کېږو ستا تر نسل به ووځي ستا تر اولاد به ووځي ستا تر 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 اهل به ووځي الله دې نه کوي خو ته دا شیان پرېږده ته چې څومره قوت لرې هغه لوی رب ډېر عظیم دی هغه ډېر قدرت لري د چا کورو ته مو راوړئ مو راوړئ د چا کور ته مو راوړئ دا ډېره بده ده دا ډېره ستړې ده دا ډېره ستومانه ده او د چا کورونه مه نړوئ ورسئ خواستئ وزارئ یو واره نه 15,000 وارې ورته وکړه 15,000 واره کورونه یې پاته سلو جایدادونه یې پاته سلو کاروبارونه یې پاته سلو دا خلک څومره په ژړا هلته روان دي داسې کورونه ستا هغه ملګری ناست راته ویلی چې زما سره کوم سړی مزدور و هغه تللی دومرې ژړل ول په ټول افغانستان کې نه څوک پیژنم نه لرم نه را معلوم دی ښځه چې ورواوښته زه چیرې ولاړ سم لږ غم خو مې وکړئ یا دې اخوا وکړي یا دې داخوا وکړي یاره مه کوئ دا انسانان دي دا اولس دی دا باچی چې دا پر انسانانو پر اولس ښه خوند کوي زه چې بیان کوم دا زما بیان په دې خوند کوي تی ماته مجمع ناستیا ډېر خلک راته ناستیا او که زه ته ورځم په کونج کې یو ځای کښېنم د ځانه خبرې کوم هغه به چشچنې جوړ سي د لوی ربه وبېرېږئ د لوی رب له عذابه وبېرېږئ د هغه دردناک عذابه وبېرېږئ دا خواست درته کوم دا په ډېر درد درته وایم چې دا زموږ وطن به بیا الله پاک راڅه ناراضه سي زموږ وطن به را خراب کړي بیا زموږ پر وطن څومره لوی مشکلات راغلي دي دا د هغه عهد مظلومانو په هغه په بل شکل کې الله پاک پر موږ باندې دا خواري چې دی هغه راوستلې الله پاک ته مهاجرو ته شکرونه ورکړي الله پاک ته د بې عزتۍ وساتي الله پاک ته دومره اطمینان و نصیب کړي چې دلته څومره ژوند و هلته دې الله پاک په 100 ګونه زیات اطمینان و نصیب کړي بیا پر بارډر باندې اول خو دا زموږ ګاډیانو والا تقریبا ډېر داسې دی چې د 50,000 بجای لک روپۍ چې نه اخلي کرایه جن اخلي مه کوه او مه کوه دا الټیمیټم دی دا امتحان دی دا ازمایش دی بیا به ورځ هغه راسي بیا به ستا کډه د غشي تیاره یې بیا به خلک درته وایي دومره کرایه غواړم او بیا چې زموږ ګاډیانې والا هلته واوړي د هغې خوا بیا ګاډیانې نه پرېږدي ډېر ګاډیانې اوس هم هلته ولاړې دي ولې نه پرېږدي هغوی موږ ته دومره روپۍ راکوي هغوی ما دومره کرایه اخیستې نه ده زه به تا ته څنګه دا روپۍ درکړم ډریوران یواره ظلم کوي په ډریورانو بیا ظلم روان دی او دا ظلم به تر څو یې یو ورځ به تیاره کېږي که به نه تیاره کېږي دا ورځ خو به یو ورځ شپه کېږي او شپه کېږي پر لوی رب ایمان لري پر محمد رسول الله لري د قبر پر عذاب لري پر پل صراط چې کوم مشکل دی هغه لري هغه حساب و کتاب هغه لري و لرم بیا ولیکئ او زه به بله درته وکړم عجبه به درته وکړم دا به تی در اوسه نه یې اورېدلې دا خیبر پښتونخوا په دې کې عجبه قصه وسوه دا پولیس والا BBC ته انټرویو ورکوله نو هغه یو پروګرام چې دی هغه ما وکړه دا د نن څه څو عمر مخکې خبره ده څو کاله مخکې خبره ده یوه پاکستانۍ ښځه وه د هغې خاوند افغانۍ و افغانۍ خاوند دی بیا به څه لین دین راغلی چا به په یو لالچ کې د دې روپیو د دې دنیا دغه افغانۍ چې دی د هغه څه روپۍ وړلې بیا یې قتل کوي شهید یې کوي مړ یې کوي چې مړ یې کوي هغه پاکستانۍ کور والا یې پاته سو ګوره دا وفاته ګورئ موږ داسې ژوند تېر کړی دی موږ داسې ژوند تېر کړی دی که کور والا پاکستانۍ د خاوند افغانۍ دی که کور والا افغانۍ د خاوند پاکستانۍ دی دومره د وفا ژوند سره تېروو د بې وفایي ژوند نه دی د سپوی ژوند نه دی چې سره لیدلي مو سره یېر مې کړلو دا خبره نه ده دا ښځه چې کله د دې خاوند شهید سلو یا ور وواژئ دې ښځې د ځانه سره دا سوچ وکئ چې زما خاوند خو رامړ کړي یو قاتل پلانی دی ښه یې پېژنم بدله به څنګه اخلم او پرېږدم بې نه بدله به اخلم پرېږدم بې نه بلکل چې هر څه کېږي زه به دا سړی پرېږدم نه د خپل خاوند سره به زه وفا کوم دا وفا ستې سر خلاصېږي بی عایشه صدیقیه فرمایي د یو سړي په باره کې پیغمبر علیه السلام امر وکړي چې دا قتل کړي د ده بیا کوروالا و ډېر سره ګران و نو کوروالا ورته ویل سړیه که تا خو راسه وژنې زه به څه کوم زه خو بیا تا ژوند نه تېروم تفسیر مزري را نقل کړي بی عایشه صدیقیه وایي وایي بیا دا ښځه راولاړه سو ویل زه به هم دی لاره جوړه کړم چې ما هم در سره قتل کړي نو هغه ویل پیغمبر علیه السلام خو ښځې نه قتلوي دی ویل ته ګوره زه لاره جوړوم صحابه کرام لاندې ناست وو دا ولاړه چت ته وختله یو لویه ډبره یې کښېښوله ډبره یې لاندې رایله که صحابه کرام چې دی هغه یې شهیدان کړو اوس دا ښځه ونیول سوله بی عایشه صدیقیه فرمایي چې هغه د دې خاوند وژل کېدی هغه خو ووژل سلو دا به داسې شنه شنه د خندا کېدله موږ الخیر خو به یې
ویلې ول خپل خاوند ته ځان رسوم بیا پیغمبر علیه السلام د دې اعلان وکړي ول دا امر ولی قتل یې کوي دا هغه مطلب حد ور باندې جاری کوي هغه قصاص چې کوم بلل کیږي وجه څه وجه دا صحابه شهیدان کړي ولو بیبي عائشه صدیقه فرمایي ما داسې جوړه بیانولې دلې چې دوی دومره سره ګران وو دومره سره مهربان وو چې یو مړ کېدی کوروالایم د مرګ لپاره تیاری وکړله دلته دې ښځې ویلې چې زه به د خپل خاوند چیش کوم بدله اخلم بدله یې څنګه اخیستله نو یې ځان برابر کړي و دې خبرې ته چې د هغه سړي سره یو رقم تعلق برابر کړي یو رقم د هغه سره تعلق حلاوال وکړي چې از ما سړی خدا رقم مړ سلو داسې مطلب شهید سلو و زه یوازې پاته سوم کوچني بچیان را پاته سو د هغه ډېرې روپۍ را پاته سوې دولت را پاته سو زه څه وکړمه اقرار هغه سړی بیا په لالچ کې رالی شاید دا به نو په خبر چې مطلب دا ښځه د به دا خیال چې نه ده په خبر چې دا سړی چا راووژي نو دا خو په خبره وله نو بیا یې هله 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 ترتیب ورسره برابر کړي قرار یې واده ورسره وکړي واده چې ورسره وکړي وخت تېرېدی را تېرېدی هغه بل ځای هم واده درلودی هغه به ډېر وخت هلته تېروي کله کله به دلته راتلی کال یو نیم بعد دی کور ته رالی دې ښځې توپنچه پیدا کړې وه توپنچه پیدا کړې وه چې دی وخت رالی کور ته کال یو نیم دوه بعد کور ته به راتلی کله کله به راتلی نو بیا دې وار ورباندې پیدا کړي بیدولو قرار را ولاړه سو چې شی وکړلو توپنچه یې راواخیسته داسې چې پر دا تندي ور ونیوله ټاکې نه وکړي هغه بیده دی ښځه ژر ژر د باندې ولاړه بیا یې توپنچه سره وکړه چې خدایه خیر اوس بل ګروم راته جوړ نه شي نو قرار بیا هغه ښځه راله توپنچه به سره برابره کړې دی بیدو خاص یې پر دا تندي ټکان ور وکړلو ټکان چې ور وکړلو خلک خبر سو چې الی داسې مړی سوی دی پولیس والا چې رالو دا ښځې و سر ته ناسته وله چې ناسته وله بیا علاوال اوس څنګه هغه نه یم په خبر ده چا وژلی دی پولیس والا ښځه ونیولی دا نسي کېدلی ښځې ټوله کیسه ورته وکړله و زما خاوند یې راوژلی و ما پرېږدم دې نه نن ما په خپله ما ول واده ورسره وکړئ بیا مې په خپله مړ کړي پولیس والا وایي موږ په خپل ژوند کې داسې قصه لیدلې نه وه زموږ د افغانیانو پاکستانیانو دغه وفا روانه ده ها د اسلام آباد او د کابل د خپل مفادات هر یو د خدای په خپلو مفاداتو کې کامیابه کړي هر یو ته د خپل وطن الله پاک کشمیر کې موږ په هغه وطن هم نه خوشحاله کېږو چې خدای خراب کړي په خپل وطن خو په زر واره نه خوشحاله کېږو چې خدای خراب کړي خو الله پاک دی دا چې کم ظلم روان دی دا ظلم دی الله د مابین ځه وباسي د مظلومانو دی الله رب العزت نصرت و مدد وفرمایي چې کم ظالمان دی هغو ته خواست کوو قرآن ورته نسو چې مه کوه الله پاک به داسې ستا تر تن وباسي بیا به زغملی نه سي بیا به برداشتولی نه سي الله پاک دی هر مسلمان جوړ روغ خوشحاله لري که مهاجر دی هغه دی الله پاک دورې خوشحاله لري که انصار دی هغه دی الله پاک د لې خوشحاله لري الله پاک دی و هر چا ته خپل وطن ښایسته کړي خپل ژوند ښایسته کړي خپله خاوره ښایسته کړي الله پاک د دښمنۍ وساتي دا کومه دښمني چې دا د الله پاک په دوستي را بدله کړي دا کومه دښمني چې دا د الله پاک په مینه او په محبت را بدل کړي الله پاک رب العزت زموږ دا ټول ویل اورېدل په خپل دربار کې قبول منظور وګرځوي مش قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت دی الله پاک پر دې تور مرګ ورکړي چې مري دا وایي لا اله الا الله محمد رسول